بسم الله الرحمن الرحیم. سورة بقره. سورة بقره دا مدنی سورت دی په مدینه منوره کې دا نازل شوی دی. نزول هغه شروع شوی او بیا په مختلفو مواقعو کې په مختلفو ځایونو کې دا به نازلېده. دارنګه سورة بقره دا په ترتیب کې په قرآن مجید کې د سورة فاتحې نه وروسته دی، یعنی په دویم نمبر باندې دی. او په نزول کې چې د الله تعالی له طرف نه نازل شوی دی، نو دا د سورت متوففین نه وروسته نازل شوی دی او 78 نمبر سورت دی په نزول کې. دارنګه دویمه خبره هغه دا ده چې دې سورت ته سورت بقره دا ولې ویلی شي، وجه تسمیه د دې څه ده. نو اصل خو په دې سورت کې مختلفې خبرې هغه ذکر شوي دي، خو چونکې تذکره په دې کې د غوا هم شوې ده، چې کومه ګای ده د هغې تذکره هم په دې کې شوې ده، او غوا ته په عربی کې بقره وایي، نو د دې د وجې نه د دې صورت نوم صورت بقره کېښودی شو. په دې صورت کې کمې داسې غټې غټې خبرې دي چې هغه په دې کې ذکر شوي دي. نو په دې کې څلور غټې غټې خبرې هغه ذکر شوي دي. اوله خبره هغه دا ده چې د الله تعالی وحدانیت پکې ذکر شوی دی، چې د الله نه علاوه بل څوک هغه د راورسه او د رامدد شه او د امداد کولو لایق هغه نشته. دارنګه دویمه غټه خبره هغه په دې کې اثبات د رسالت دی، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ثابتوي چې هغه د الله تعالی د طرف نه حق او سچ پیغمبر راغلی و. دارنګه په دې صورت کې د جهاد تذکره به کیږي چې د الله په لاره کې جهاد کوي. او څلورمه خبره هغه به په دې کې انفاق فی سبیل الله کیږي چې د الله تعالی په لاره کې خرج کوي د الله د رضا لپاره. دا څلور غټې غټې خبرې په دې سورت بقره کې ذکر کیږي. د دې نه علاوه نور هم خبرې دي، هغه خبرې هم په دې کې هغه ذکر کیږي، لکه د منافقینو ذکر په دې کې شوی دی، د مسلمانانو صفات په دې کې بیان شوي دي، د سودخورۍ نه منع هغه راغلی ده، د زنانو متعلق خبرې هغه په دې کې راغلي دي. نو په دې صورت کې د دې نه علاوه نور هم خبرې ذکر شوي دي، خو دا غټې غټې خبرې دي چې هغه په دې صورت کې ذکر دي.